حکیم جالینوس یو داسې حکیم جي چې د سره د هرې بیمارۍ علاج جي د په زرګونو په سوونو په زرګونو سټوډنټانو جي طبیبان بدل راتله د سره به ټریننګ کولو غټ نه غټ ډاکټر به چې کومو هغه د حکیم جالینوس نه راتلو او د سره به ټریننګ کولو جي د سره د هر څه علاج خو صرف د یو شي علاج ورسره نو څه ټایم چې دی مړ کېدو د خپل ډاکټرانو له کوم شاګردان چې و دنه غیر چاپېره ولاړو هغوی له صرف 2 ګولۍ ورکړې وایي چې کله زه مړ شمه دا 2 ګولۍ یو به تاسو په اوسپنه باندې کېدی او یو ګولۍ چې کومه دا به تاسو اوبو کې واچوئ ټیبلیټس ګولۍ چې ورله ویلی شي موږ په پښتو ژبه کې ګولۍ وایو دوی جي یو به تاسو د اوسپنې د پاسه وی کېدی او یو به تاسو په اوبو کې واچوئ دا د صرف دنیا له خول جي چې ما سره د هر څه علاج شته خو د یو شي علاج ورسره نو دا کوم شي به د ویډیو کې تاسو له خپله پته ولګي جي او دې ویډیو کې زموږ دپاره یو ډېر غټ عبرت هم پروت دی دا ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کوئ جي کله چې دا حکیم جالینوس چې کوم دی وفات شو نو د سره د چې کوم سټوډنټانو کم طبیبانو ډاکټرانو غټ غټ ډاکټرانو به د سټوډنټانو د وله 2 ګولۍ ورکړي چې دا یو ګولۍ به تاسو په اوسپنه باندې کېدی او یو ګولۍ به تاسو اوبو کې واچوئ کله چې دی وفات شو کفن دفن سیسټم وشو نو د چې کوم طبیبانو ډاکټرانو شاګردانو ای ټول رایوځای شو هغه 2 ګولو له ای ډېر زیات مطلب ایکسایټډ و حیران هم و چې دا 2 ګولۍ داسې سري چې یو په اوسپنه کېدو یو به په اوبو کې اچو څه ټایم چې په اوسپنه باندې یو ګولۍ کېښلې ده نو هغه ګولۍ کې دومره پاور چې هغه اوسپنې ویلې کړې ده چې لیکویډ فارم ته یې راوړلې ده او یو ګولۍ چې ورله یاده کړې وه چې دا به تاسو اوبو له واچوئ نو هغه ګولۍ چې اوبو له اچولې ده نو هغه اوبه فریز شوي دي په هغه یو ګولۍ باندې هغه اوبه ټولې رافریز شوې نو دې ځای کې حکیم جالینوس دنیا له دا سبق پرېښودي چې ما سره د هر څه علاج شته ما سره داسې پاورفل دوایانې دي چې هغه اوسپنه هم ویلي کوي ما سره داسې پاورفل دوایانې دي چې هغه اوبه هم وورکوي جي خو صرف د څه علاج ورسره نو د مرګ علاج ورسره نو د خپل مرګ علاج ورسره نو د خپلې هرې بیمارۍ علاج ورسره خو صرف د دې مرګ د ځنکدن علاج ورسره نو په دې کې موږ له دا سبق هم دی چې ګوره موږ له هم په دې تاسو مختلف اسلامي بیانات کتلی وي هر مولانا صاحب هر علم صاحب اکثر موږ له هم دا وایي چې مرګ چې کوم دی دا موت ذایقه چې کومه ده په قرآن شریف کې هم دی چې د موت ذایقه به هر زنده انسان چې کوم دی دا به د موت ذایقه سکي که هغه انسان دی که ځناور دی خو چې ساه اخلي دی به د موت دا ذایقه چې کوم دی ضرور سکي د باندې به ځنکدن خامخا راځي جي نو چې څومره هم ګوره موږ انسانان یو موږ له پته راګوره چې د مرګ نه زموږ خلاصی نشته دی خو بیا هم موږ هغه دنیا له تیاري نه کوو چې دا دنیا فاني ده چې دې دنیا کې زموږ نه مخکې چې کومو خلکو ژوند تېر کړی د هغوی نام او نشان ختم دی هغوی نه مخکې چې کومو خلکو زندګي تېره کړې د هغوی نام او نشان ختم دی داسې به موږ هم نن نه تقریبا 40-50 سال پس چې کوم دی زموږ نام او نشان به د دنیا نه ختمي ډېر نه د دنیا نه تاسو د خپل ملک ته د خپل وطن نه د خپل کلي نه 15 کالو ته بل خوا لاړ شه جي 15 کاله پس چې ته واپس راشي نه به تا څوک پیژني نه به ته څوک پیژني جي که چېرې ستا ورسره رابطه کېږي بیا خو صحیح ده خو که چې رابطې دې ورسره ختمې کړو 15 کاله ډېر نه 15 کاله ته دې ځینې لاړ شه 15 کالو کې به نوی نسل راوچت شوي جي ته چې راشي ته به وایې دا فلاني زوی دی دومره غټ شوی نه فلاني تا به څوک پیژني نه جي نو صرف 15 کاله ټایم درله ما یاد کړو نو دا دنیا چې کومه ده دا فاني دنیا ده دا د مرګ علاج چا سره هم نشته جي نو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ والسلام